بسم الله الرحمن الرحیم. زما د علاقې ډېر غیرتمند مشرانو، بزرګانو، ځوانانو، همزولو، کشرانو، ټولو ته په جمع السلام علیکم. زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو خپل قیمتي ټایم وویسته، دونه مزیداره غونډه هم جوړه کړه، دونه ښکلی پروګرام هم جوړ کړه، مال هم پکې د خبرو مقرره کړه. الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي. څنګه چې تاسو ته پته لګي په دې ملک کې د الیکشن اعلان شوی دی په 8 فروری باندې. په دې ټایم سره موږ سره دوه نظریې دي. یو نظریه د پاکستان تحریک انصاف د مرد مجاهد د عالم اسلام د لیډر د جناب عمران خان دا چې تقریبا د 13-20 کالونه هغه یو تحریک شروع کړی دی، یو سټرګل یې شروع کړی دی د دې مقصد دپاره چې په دې ملک کې دی د انصاف نظام راشي، په دې ملک کې د قانون بالادستی راشي، په دې ملک کې د قانون حکمرانی راشي، د میرټ فیصلې وشي، د انصاف فیصلې دي وشي، چې داسې نه وي چې طاقتور دپاره یو قانون وي او د کمزوري دپاره بل قانون وي. په اسانو الفاظو کې چې د پاکستان د دې ریاست د دې وطن څونه ولس دي، څونه عوام دي چې هغوی ته په یو نظر باندې وکتلی شي. دویمه نظریه د پی ډي ایم ده. اوس ټول بیا بیل شوي دي، خو ګوره دوکه پې نه شئ. زه وله حواله د پی ډي ایم ځکه ورکوم چې ردي سوچ یو دی، ردي منشور یو دی، ردي کردار یو دی او ردي مقصد هم یو دی. او هغه مقصد یې دا دی چې په دې وطن کې حکمرانی کوه، د دې وطن عام ولس لوټوه، کرپشن کوه، ضمیر فروشي کوه، او بیا دغه شان څنګه چې په تېر شوي 14 میاشتې پی ډي ایم په شکل کې په یو پلیټ فارم ناست وم، دغه شان په یو پلیټ فارم کېنه او دا کم د عوامو دا حقونه چې خوړلي دي، لوټلي دي، هغه یو بل ته بخه دقه ردي منشور دی. اوس من سره مخې ته دوه لارې دي. یو د انصاف لاره ده، بله د بې انصافۍ لاره ده. یو د حق لاره ده، بله د باطل لاره ده. یو د حقیقي ازادۍ لاره ده، بله د امریکې د غلامۍ لاره ده. فیصله هم ستاسو ده، اختیار هم نن تاسو سره دی. اوس د دې وطن د دې ریاست چې کوم مستقبل دی هغه ستاسو په لاس کې دی. اوس دا په تاسو باندې ډیپینډ ده چې تاسو د انصاف طرف ته ځئ، د حق طرف ته ودرېږئ، د خپل ملک دپاره حقیقي طور آزاد لیدل غواړئ که نه همغه زوړ زړه چې کوم دی نو د ظلم، د جبر، د امریکې غلامۍ لیدل غواړئ. فیصله ستاسو ده. یو طرف ته داسې لیډر دی چې هغه نن هم ستاسو د حق دپاره او زموږ د حق دپاره په جیل کې پروت دی او یو اواز کوي، قوم له یو پیغام ورکوي چې ګوره ستاسو کپتان په خپله خبره کلک ولاړ دی، ستاسو د حق جنګ کوي، ستاسو د حق جنگ کوي، ستاسو د حق اواز کوي، ستاسو د پاره د حقیقي ازادۍ په هغه تحریک باندې نام کلک ولاړ دی
او قوم له دا پیغام ورکوي چې تاسو کلک ودرېږئ، خپلې حوصلې به چې کوم دی نه کمزورې کوئ، او انشاءالله تعالی را روان وخت چې کوم دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ته او د ستاسو دی. یو داسې لیډر چې څنګه تاسو سره سنیل به ووې چې په اقوام متحده کې په جنرل اسمبلی کې په اسانو الفاظو تاسو ټولو ته پته لګي چې هلته کې زمونږ دا ودرېږي نو لاسونه خپې به یې رپېدل، که هغه نواز شریف و، که هغه زرداري و یا ایکس وائی زیډ نور و، دا واحد مرد مجاهد و چې په اقوام متحده کې د ټولو کفارو مخکې ودرېده او کوم زمونږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې به چې دې کفارو ګستاخي کولې، نعوذ بالله، هغې ټولو ته څه وایي؟ ورته وایي دا قسم حرکات بند کړئ، په دې د مسلمانانو زړونه دردېږي، او دا موږ یو مسلمان قوم یو، یو مسلمان ملک یو، زمونږ د ایمان دی چې ګوره دا قسم حرکات بند کړئ، که تاسو بند نه کړل نو موږ به کلمه وایو ستاسو خلاف په د جنګ اعلان کوو. داسې لیډر دی چې په قوم هم ولاړ دی، زمونږ په خوږ نبي باندې هم غیرت کوي، پښتو کوي، ننګ کوي، نو موږ له نه دي پکار چې موږ په هغه باندې پښتو وکړو، ننګ وکړو، غیرت وکړو او مټې جوړې شو، او د کمې امریکې په اډر باندې په حکم باندې چې هغه جیل کې پروت دی، هغې ته موږ ثابته کړو چې د پاکستان عوام چې کوم دی دا غیرتي قوم دی، د خیبر پښتونخوا عوام غیرتي قوم دی، د چارسدې د پاکې خاورې ډېر غیور عوام، ډېر غیرتمند پښتنو دا فیصله کړې ده چې موږ به انشاءالله تعالی په دې وطن کې، په دې خیبر پښتونخوا کې، په دې چارسده کې دوباره د ایاک نعبد و ایاک نستعین دور راولو انشاءالله تعالی. موږ ټولو ته پته لګي چې زمونږ په قبایلي علاقو کې به د امریکې ډرون حملې کېدلې زمونږ په پښتنو وروڼو باندې. تاسو نه زه تپوس کوم د تیر شوي 15 کالو نه دا حملې جاري وي، ولې په دې 3.5 کاله کې ډرون اټیک نه کېده چې عمران خان وزیر اعظم و؟ تاسو نه زه تپوس کوم ځکه نه کېده چې دوی ته پته ده چې دا غیرتي دی او دی په خپل قوم ودرېږي، نو چې هغه زمونږ په پښتنو باندې هم غیرت کوي، زمونږ په پاکستان باندې هم غیرت کوي، زمونږ په خوږ نبي باندې هم غیرت کوي، نو انشاءالله تعالی موږ ورته دا وایو چې دا قوم تا سره کلک ولاړ دی، دا ستا ملاتړ دی، دا ستا مټې دي، او انشاءالله تعالی په اټ پرورۍ باندې به همدوی خپله فیصله کوي، د خپل اوټ په زور باندې به ستا د جیل رهایي هم دي دغه کوي انشاءالله تعالی. زه یو پیره بیا ستاسو د مشرانو، د بزرګانو، د ځوانانو، د کشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم، او په خپل ذات د سره یوه خبره کوم. ما ته د ضلع چارسدې د زکات چیرمني ملو شوې وه، تقریبا 26 کروڑ روپۍ ما دې ضلعې له راوړې دي. زه د الله پاک په کلام دا خبره کوم چې ما 1 روپۍ کرپشن په هغې کې نه دی کړی، او زه دا کوم امیدواران چې ولاړ دي په دې کې زما خیال دی چې د 10 کالو د 15 کاله دي ممبران د دې اسمبلو پاتې شوي دي. زه دوی ته وایم چې روزه او دغه شان د عوامو مخکې چې کوم دی د الله پاک په کلام ووایې چې تاسو کمیشن نه دی خوړلی، تاسو کرپشن نه دی کړی، تاسو خپل ضمیر نه دی خرڅ کړی، نو لومبنی چې کوم دی دا افتخار به ستاسو ملګري وي. خو که چېرې داسې ني
خو که چېرې داسې ني او تاسو په دې تېر شوي 10 کالو کې په 5 کالو کې د عوامو حق خوړلی وي زمونږ د ځوانانو د کتاب پیسې هم خوړلي د قلم پیسې هم خوړلي د صحت پیسې هم خوړلي وي زمونږ د علاقې ترقۍ پیسې هم خوړلي وي او کمیشن هم پکې اخیستی وي نو ستاسو هېڅ حق نه جوړېږي چې دوباره راشئ او دلته کې ودرېږئ او د قوم د اوټو غواړئ په 8 تاریخ باندې په ګڼ تعداد کې روزه خپل مشرانو ته دا پیغام ورسوي خپل ځوانانو ته ورسوي چې دا پیر د الیکشن د منصب دپاره نه دی دا پیر د الیکشن زمونږ د راتلونکي نسل د مستقبل دپاره دی د دې ملک د دې پاکې خاورې په حقیقي طور د ازادۍ دپاره دی د دې ملک د دې وطن د ریاست کې د انصاف او د عدل نظام د قایمولو دپاره دی زه ټولو ته دا التجا کوم چې الله ته وګورئ دا پیره دا فیصله خپله صحیح طریقې سره وکړي د حق طرف ته وکړي دا پیره خپل مفاد یو طرف ته کې ټول عمر موږ چې کوم دی نو اوټ په دې ورکړی دی چې دا ماله به نوکري راکوي ماله به چې کوم دی نو لاره پخوي کوڅه هغه کېږي او ستاسو حق دی او ستاسو د ټکس پیسې دي او که زمونږ زړه ښه وي او که بد یې به کوو خو خدای ته وګوره دا پیره د خپل اوټ د انصاف دپاره د دې ملک د روشن مستقبل دپاره روز یو داسې پول کې چې کم سے کم مونږ خو دې ملک کې داسې ټایم تیر کړه چې په دې ظلم او جبر کې زمونږ دا راتلونکي کل دا ماشومان دا په دې ملک کې په ازاده طریقه چې ظلم ورسره نه کېږي بې انصافي ورسره نه کېږي د دې ته وګورئ او د دې دپاره چې کوم دی دا پیره دا اوټ خپل پل کې په 8 فروری باندې انشاءالله تعالی څنګه چې مشران ووې زمونږ نښې بدلې شوي دي بیټې موږ نه اخیستی دی خو قوم دا فیصله کړې ده چې انشاءالله تعالی په دې کټ باندې به ستاسو دا حکمراني ختمو صحت کارډ موږ له عمران خان تحفه راکړې وه دې ظالمانو موږ نه واپس واغېسته لنګرخانې موږ له راکړې وې شلټر هوم یې موږ له راکړی وې احساس پروګرام یې موږ له راکړی دې ظالمانو په دې 14 میاشتو کې هغه موږ نه واغېستل انشاءالله تعالی د اوټ په زور باندې به موږ دا صحت کارډ هم بحال کوو لنګرخانې به هم بحال کوو شلټر هوم به هم بحال کوو احساس پروګرام به هم بحال کوو او انشاءالله تعالی ستاسو د دې اوټ په زور باندې به د خپلو ځوانانو دپاره ورسره دا پیره تعلیم کارډ هم انشاءالله راولو په دې وطن کې په 8 تاریخ باندې په ګڼ تعداد کې روزه او کټ کامیاب کې کټ باندې چارپای باندې مخور لګوي انشاءالله تعالی زما سره دا جبه ده چې دا کم سیستم روان دی چې پکې موږ دا خلک سپورټ کو منډې ورله ووهو او بیا چې کوم دی د دې خلکو په حجرو کې موږ په ګنټو ذلیله کېږو انشاءالله تعالی دا مې سره جبه ده چې دې سیستم نه به م الله پاک خلاصوي او زه به هم ترې نه خلاصوم او ستاسو دا کم حقوق چې دي انشاءالله دا به ستاسو دروازې له زه راوړم ډېر عزتمند شه ډېر قدرمند شه الله ډېر عزت